بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ چې دا یو ډیر مشهور صحابي دی او د حبشو قبیلې سره د بلال رضی الله تعالی عنہ تعلق تاسو ټول ته پته او دین علاوه چې کوم دی یو غلام او د امیہ او د غلام څخه حیثیت او بیا د حبشو قبیلې خلک هم تورو حتی چې د ټول خاندان تورو د په خپلم د رنګ نه تورو او د داسې خلکو حیثیت په معاشره کې څه وي نو هغه تاسو ته پته ده. خو دغه بلال رضی الله تعالی عنہ دته اسلام کم مقام ورکړو چې کله دغه بلال ته اسلام قبول کړو، اسلام راوړو، مسلمان شو، د الله د رسول صحابي شو، دته کم مقام حاصل شو. او دا دغه حدیث مصداق شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. الله په دې قران په دې اسلام سره ډېر خلک اوچتوي او ډېر خلک کته او ذلیل کوي. ویو ځل بلال رضی الله تعالی عنہ او د ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ چې دا د غفار قبیله سردار دی، یو طرف ته غلام حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ او بل طرف ته ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ د دې په خپل منځ کې ستلخ کلامي راغله. نو په دې تلخ کلامي کې دې حتی ورسېدل دا دو صحابه کرام چې ابو ذر غفاری ته هو چې سردارو نو هغه بلال رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي او یو طعن غنته ورکی چې یا ابن السودا اې د توري زویا، یعنی ستا خو مورم توره ده، تخپلم د رنګ نه توري، خاندان دې تور دی. نو بلال رضی الله تعالی عنہ په دې خبره باندې هغه ته ډېر دوک ورسېدو او وی په جړه جړه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغی، اے د الله رسول او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فریاد وکړو چې اے د الله رسول که څنګه د صحابو داسې حیثیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وړاندې لکه واړه ماشومان چې څنګه د مور او پلار په وړاندې وي، نو وی دغسې څنګه چې سړی مور ته ځي، مور او پلار ته ځي، وی دغسې دا صحابي حضرت بلال ته هو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي اے د الله رسول ابو ذر غفاری خو ما ته داسې خبره وکړه، ما ته خو د مور پیغور راغلو. نبی صلی الله علیه وسلم ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ راغوښتو. نو ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اے ابو ذر غفاری تا بلال ته داسې خبره کړې ده. ابو ذر غفاری ته هو صحابه چونکې صادقان خلکو وای ابو ذر ته هو ته چې د الله رسول او دغه خبره ما ته کړې ده. نبی صلی الله علیه وسلم ډېر خفه شو او نبی صلی الله علیه وسلم ډېر غصه شو او وی فرمایل انک امرؤ فیک جاهلیه، ته خو یو داسې سړی چې پتا کې دا خوی د جاهلیت او خصلت د جاهلیت راغلی دی. او نبی صلی الله علیه وسلم ته دا خبره وکړه او صحابه هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د وړاندې او دغه د حکم د وړاندې آمنا وسلمنا ولو. نو ابو ذر غفاری ته په دې خبره دومره خفه شو، دومره پریشان شو چې ابو ذر غفاری ته فرمایل چې تر څو مې د بلال په خپو کې د خپل سر نوی یخې تر هغې پورې به زه چې کوم دی په قلار نشم. وی بلال ته هغه سره چې کله میلاو شو نو بلال رضی الله تعالی عنہ ته وی چې زه به ستا په دې خپو تورو خپو باندې د خپل لنګې ږدم او د هغې نه وروستو به چې کوم دی زه ما زړه ته به تسلي کېږي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضا به زه حاصلوم. ابو بلال ته شان ته ګوره، بلال ته فرمایي چې ته خو د غفار قبیلې سردار او تا خو جدا حیثیت دی بس ما بخلی، خو د هغې باوجود ابو ذر غفاری ته نه قلارېدو حتی چې ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ هغه خپل لنګې مبارک د بلال ته په توره خپه باندې کېښودو. نو به زړه دې تسلي وشوه دا زمونږ د صحابه کرامو، دا زمونږ د مشرانو حالو، دا د اسلام نتیجه وه چې بلال ته ته دا مقام ورکړو، دا د اسلام نتیجه وه چې ابو ذر غفاری ته غوندې سردار یو لوی ملک یو لوی خان او نواب ته اسلام دا طریقه او دا اخلاق وښودل چې ګورې د کشرانو د کمزورو خلکو هم په اسلام کې حیثیت وي او دغه تعلیم اسلام موږ له هم راکوي. جزاکم الله خیرا.